عزیزانو دومره لوی شان دی د مور پلار چې قرآن کې الله تعالی وایي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا فیصله کړې د ستا رب حبیبه چې عبادت به نه کوئ مګر الله وایي صرف زما به کوئ او زما د عبادت نه بعد وبالوالدین احسانا مور پلار سره به حسن سلوک کوئ هغوی سره به ښېګڼه او احسان کوئ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ته ژوندی مور پلار دې دواړه بوډاګان دي یا یو د دې دواړو نه بوډاوالي زمانې ته ورسېږي فلا تقل لهما اف الله اف قدرې ورته مه کوه ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما او رټېم او دوی سره نرمې او خوږې خبرې کوي حسن بصري رحمت الله علیه لیکلي دي چې چېرې د عربۍ په لغت کې د الله په علم کې د اف نه کمه یو کلمه وي چې په هغې سره د مور پلار زړه خفه کېدو نو یې هغه به هم قرآن کې ضرور ذکر کړی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په تفسیر بیان القرآن کې د اردو د محاورې مطابق د دې ترجمه کړې ده کہ ان کو هو بھی مت کہو داسې په هر ژبه کې بیا د دې خپله معنی کې او الله په طور تاکید وی چې بیا رټم او دوی سره نرمې خبرې کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله وی د دې مخې ته په عاجزۍ او په انکسارۍ سره اوسېږه مجاهد رحمت الله علیه د دې آیت په تفسیر کې په تفسیر در منصور کې لیکلي دي که چېرې یو داسې وخت په تا باندې رالی چې دا مور پلار دي بوډاګان دي او دوی پاخانه او پیشاب بول او براس په جامو کې کوي نو په دې باندې خفه کېږه مه او داسې اثرات په تندي باندې مه راوله چې مور پلار دې مخصوص کړي او د هغه زړه پې خفه شي ځکه یو زمانه داسې وه چې ته ماشوم وې نو ستا دې مور پلار ستا جاني او مالي خدمت کړی دی تا هم دغه شانتې په جامو کې دا بول او براس کړي دي او مور او پلار دې وینځلي دي او په دې باندې خفه شوي نه دي غوسه شوي نه دي که چېرې داسې زمانه په دوی راله نو دا خدمت یې موږ ګورئ بیا الله فرمایي چې دوی دپاره سوال کوه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ای رب په دې دواړو باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې په ماشوموالي کې دوی زما تربیت کړی دی علامه علوسي رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې لیکلي دي چې قرآن وقل سره ذکر کړی دی او امر دی معلومه شو چې د مور پلار دپاره دا دعا کول دا واجب دی په هر مسلمان باندې الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي وروڼو که هر مونځ پسې نه وي نو کم از کم سحر او ماښام چې دا دعا خو پکار ده مور پلار دپاره نو عزیزانو لوی شان الله ذکر کړی دی او د مور پلار نافرماني الله تعالی حرام کړی د رسول الله مبارک وایي ان الله حرم علیکم حقوق الامهات چې الله تعالی په تاسو باندې د مور پلار نافرماني حرام کړی ده ګورئ نو عزیزانو دا داسې وخت راغلی دی چې لکه خدمت د خلک تیار نه دي